السلام علیکم قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو پته را په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره وایرل ده چې په 8 اپریل باندې به سپوږمۍ تندر نیسي. نو دا سپوږمۍ تندر څنګه نیسي نو زما سره په دې سایټ کې دا ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې بالکل ټول ډیټیل ویلی دی. نو راځئ چې دا وګورو. دا ځمکه چې روانې په خپل مدار کې د نور نه ګیر چاپېر راتاویږي نو په یو کال برابر شي یو چکر کې، او سپوږمۍ چې کومه ده دا د ځمکې نه ګیر چاپېره تاویږي په 29.2 ورځو کې تقریبا په یو میاشت کې، نو په دې کې میاشت برابر شي. دا وضاحت وروسته درته په د نور او د سپوږمۍ د تندر نیولو وضاحت کومه. دې سیټ ته اوس دا ګاړۍ د نظام شمسي زه راوړم ګوره ورته چې تاسو ښه پوه شئ. دا ځمکه روانه ده د ګاړۍ کې ګورئ دغه 365 دا په کال کې 365 ورځې دي. نو دا ځمکه روانه ده ګوره یو چکر د دې نور نه ګیر چاپېره خوري نو په دې کې یو کال برابر شي، او سپوږمۍ خو په 29.2 ورځو په یو میاشت کې د دې ځمکې نه ګیر چاپېره چکر وخي. بله ویډیو تاسو کتلې ده 24 ګنټو چې شپه ورځ څنګه راځي. بله ویډیو ده به انشاءالله جوړوم چې د قیامت په ورځ به نور ته قبلې نه څنګه راخیږي، په هغې به درته ویډیو جوړوم. زموږ قرآن پاک کې الله پاک موږ له ډېر پاک کلام راکړی دی، موږ یې نه تلاوت کوو نه پکې غور فکر کوو، کنې ډېر غټ علم دی. او د قرآن یو آیات دی چې په دې کې د علم د عقل والو لپاره نشانې دي. نو چې موږ پوه شو چې دا کومې نشانې دي، ګورئ وروڼو اوس دا کائنات خو چکر وخي الریډي دا چې کله الله دنیا باده کړې ده نو دا په گردش کې روانه ده او د قیامته پورې به وي چکر یې به وخي. زه تاسو اوس د نور او د سپوږمۍ د تندر نیول وضاحت کوم. دا سپوږمۍ چې کله د ځمکې او د نور په منځ کې راشي نو د نور رڼا په ځمکه باندې نه لګي، دا سپوږمۍ په منځ کې راشي دا رڼا منیږي. نو مونږ ځمکې والې ته د نور تندر نیولی ښکاري چې نور تندر ونیوهو. او چې کله دا گردش خو جاري چې کله اتفاقا دا سپوږمۍ نه ده دا چې په بادار کې چکر وخي نو د دې نور او د سپوږمۍ په منځ کې ځمکه راشي نو د نور رڼا په سپوږمۍ باندې نه لګي، نو مونږ ځمکې واله مخلوق ته دا سپوږمۍ تندر نیولې ښکاري. او نور بله ویډیو کې به دا ویډیو کومه چې د قیامت یوه نښه ده چې نور به د قبلې نه راخیږي. نو دا به څنګه راخیږي د هغې وضاحت هم په دې باندې کېږي. مونږ د کلام نه د الله پاک د کلام نه ډېر لرې نه تلاوت کوو نه پکې غور فکر کوو، که نه ډېر غټ زمونږ ښکلی دین دی اسلام. مونږ له ډېر ښکلی دین الله راکړی، رښتونی دین راکړی، او مونږ ته د قرآن یو آیت دی چې په دې کې د عقل د والو دپاره نشانۍ دي. نو دا څه نشانۍ دي؟